چې کله د ده عمر مبارک و 12 کلو ته ورسېدی، ابو طالب وغوښتل چې له مکې مکرمې څخه و شام ته سفر وکړي او د سفر د مشکلاتو په خاطر باندې یې دا نسوی کولی چې محمد رسول الله هم ورسره ملګری کړي، ځکه په دې وخت کې د ده عمر 12 کاله دی، عمر یې ډېر کم دی. لیکن چې کله قافله روانیږي ابو طالب چې کله محمد رسول الله ته وکتل د ده په مخ کې یو څه خفګان ښکاره سو، نو ابو طالب ده ته مې اجازه وکړه چې ته هم راسره ملګری سې. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته خوشحاله سو. اوس امام ترمذي رحمه الله دا روایت را نقل کوي چې دا قافله چې کله له مکې مکرمې څخه د شام و طرف ته روانه سوله و شام ته رسېدلي لا نه دي، پر لاره باندې په یو ځای کې دا قافله ودرېدل. دا د بحیرا راهب یو ځای دی. بحیرا راهب چې دی دا په دې کې یو غټ عالم و، د هغه پر علاقه باندې چې کله دا قافله ودرېدله خلک راشوه کېږي، پر هغه ځای باندې دا ټوله قافله شپه تېروي. لیکن هغه راهب چې له وخت سره مناسب یو ډېر غټ عالم دی، هغه له خپلې عبادت خانې څخه راووتی، شاوخوا یې په قافله کې وکتل، د هر چا و مخ ته ګوري چې کله محمد رسول الله په سترګه باندې سو چې ویلي دی دی تر لاس ونیوی او دغه الفاظ وایي هذا سید العالمین، دغسې دی د دواړو جهانو سردار دی، هذا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمة للعالمین، الله تعالی به د ټول عالم دپاره دغه کس رحمت را استوي. ځکه الله تعالی بیا په قرآن کې هم بیان وکړو چې رحمة للعالمین، محمد رسول الله ته د ټول عالم دپاره رحمت ویل سوي دي. چې کله یې دی تر لاس ونیوی او دغه خبرې یې وکړې، د قریشو سرداران حیران سو چې ای راهبه ای عالمه تا ته دا له چیز څخه معلومه سوه چې دغه به د وخت نبي وي، دا به خاتم النبیین وي، دا به رحمة للعالمین وي. راهب عجیبه جواب ورکوي. راهب ورته وایي چې ستاسو قافله خو هر کال پر دې ځای باندې راځي، تر اوسه پورې زه و تاسو ته نه یم راوتلی، لیکن دې وارې چې کله ستاسو قافله زما عبادت خانې و ځای ته راورسېدله، ما چې کله ستاسو قافلې ته وکتل او شاوخوا مې بوټې او ډبرې ولیدلې، دا ټول په سجده باندې سلو.